باندې شوه. د تاولنۍ زه دا وایم چې تر کوم سړي په نقش قدم باندې قدم ږدي مفتي منیر شاکر د هغه د فتوی مطابق تش قاری خر دی، خنزیر دی، سپی دی. ته تش قاری صرف تش قاری او کنا ته ځان ته قاری او تجوید دیم نشته، د قاری تو څه دی تجوید هم نشته. ورنه ماله خدا شیز خوان نه راکوي، خو بیا هم درته زه ویم چې که مثال په طور باندې زما سره مخامخ رالي نو اول به زه تا په قیراتو کې چک کوم. زه به دنیا ته حقیقت داسې ښیم. زه هر سړي ته چې ویم چیلنج ورکوم داسې نه ورکوم. یو سړی زما سره په منطق کې بحث کې مال هر زبان راځي. منطق ما د ټولو مولیانو نه په دې دور کې ډېر ویل دی. حمدالله اډو په درس نظامی کې داخل نه د ما ویل ده، سلم اډو داخل نه دی ما ویل دی. چې کوم کتابونه داخل نه دي د الله په فضل او کرم باندې مال استادان الله په خپل دور کې راکړل دي ما ویل دي. خو زه غټ زګین ته ته نه وم بره هر قسمه سړی چې او هغه زموږ سره مثال منطق چلی اول خو موږ دا لوبې نه کوو او مناظره چې د عوامي زبان کې د عوامو د شبهاتو د رفع ختمولو دپاره دفع کولو دپاره رفع کولو دپاره نو دفع کولو دپاره. لہذا که کم سړی بیا هم زموږ سره چلی بیا به ورسه موږ د الف باتا په انداز نه راځو. د الف نه به ورسه شروع کوو نو ختمو به په ون ناس باندې. نو موږ ته پاته ده ستا زه خپله فتوا نه لګوم، زه د مفتي منیر شاکر صاحب فتوا لګوم چې اویل تش قاری خري، تش قاری خنزیري، تش قاری سپی. او صحاده پورې موږ د دې خبرې تایید هم کوو چې دا خبره ټیک وه، داسې نه چې ستا په وجه باندې. بالکلیه زمونږ اساتذه کرام به یو خبره کوله ویل چې کم یو تش صرف قاری که نه نو هغه ته احساس نه کیږي او علم چې دی دا انسان حساس جوړی، ډېر زیات حساس جوړی. نو سره د قاریتوب نه عالمي مفتي ډاکټري بیا ډېره مزه اول خو به تا د هغه دا فتوا ده نو د دې وضاحت خامخا سړي له لازم دی. دویم نمبر تا چې کوم